نن هر مسلمان په دې کوشش کې دی چې زه به څنګه دنیا ډیره کم، څنګه دولت به ډیر کم. عزتمنو مسلمانانو چې څومره دولت وي هغومره حساب په ورځ د قیامت کېږي، ځکه چې الله پاک د دغه انسان څخه پوښتنه کوي چې تا دنیا په کم شان سره وګټله او په کم شان سره دې مصرف کړه. هر مسلمان دا کوشش کوي چې زه دنیا ډیره کم د خپل اولاد لپاره، لیکن دا سوچ فکر د دې بیچاره څه نشته چې زه خو د دنیا څخه روان یم، سبا زه د دنیا څخه ولاړ سم، په دا دنیا کې زما بچان زما لمسیان به په دې دنیا کې خواهشات پوره کوي، په دې دنیا کې به دوی مزې کوي او حساب کتاب یې زما سره کېږي. لیکن د آخرت فکر د هیچا سره نشته. هر انسان دا کوشش کوي چې زما بچی آباد سي، زما بچی ته ښه ګاډي ودرېږي، زما په بچی په جیب کې ښه موبایل راسي او زما بچی په بدن باندې ښه کپړې واغوندي. لیکن د آخرت سوچ فکر نشته چې زما بچی ته ما د آخرت لپاره کم شی زده کړی دی، د آخرت په کوم شان ما دی خبر کړی دی، په دین مې نه دی خبر کړی. صرف د دنیا محبت، د دنیا چې کوم لالچ دی هغه موږ په زړه کې وراچو. عزتمنو مسلمانانو، حق تعالی تبارک وتعالی فرمایي چې تاسو خپل او خپل اولاد د جهنم د اور څخه بچاو، ځکه د جهنم هغه اور دی چې هغه د انسانان او په ډبرو باندې بلیږي. نو پکار دی عزتمنو، هر پلار دپاره پکار دی چې په بچه باندې اسلامي تربیت وکړي او آداب ورزده کړي، په آخرت خبر کړي او د دنیا محبت د زړه څخه وباسي، د آخرت محبت په زړه کې ول راولي. نو پکار دی عزتمنو چې د آخرت فکر وکړو، د آخرت لپاره توشیه برابر کړو، د آخرت لپاره سرمایه برابر کړو. د دنیا سرمایه خو ختمېدل نه لري چې هر څومره ډېرې هغومره لالچ راځي په زړه کې، هغونه حرص راځي. نو پکار دی عزتمنو چې خپل ځانونه او خپل اولاد او په خپل کور کې اسلامي معاشره راولو. نو الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې اول په خپل ځان کې، بیا په خپل اولاد کې، بیا په کور کې اسلامي معاشره راولو.